أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 2 اور 3 آیات نمبر 19 20 21 22 سلور آیاتون انشاءاللہ ویلے کی گے. اس دے آیت کے اللہ جل جلالہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، دا اللہ پا نسبان مقبول کامل او پسندیدہ خوخ دین دا دین اسلام دے. دا واحد دین دے چی اللہ جل جلالہ تا دا مقبول او خوخ دے. پس دین اسلام نو دین اسلام چې څومره هم انبیاء علیهم الصلاة والسلام راغلی او د هغوی له کم دین ورکړی شو، کم شریعت او طریقت ورکړی شو، د هغې ته دین او اسلام ویلی کېږي. اوس د مخکې انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دور کې هر دور کې هغه دین هغه اسلام چې دی نو هغه معتبر و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرنی پیغمبر دی او د ټولې دنیا د پاره الله جل جلاله مبعوث کړی دی. نو دلته دا دین اوس چې کم دین اسلام زیاتولی کېږي نو دی نه چې دی نو هغه دین چې دی نو محمدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې دی نو دا د مراد وي. اسلام ذکر چې کېږي نو دی نه د مسلمانانو دین او مسلمانانو اسلام چې دی نو هغه دا مراد وي. اوس دا ټوله نه چې دی نو هغه کامل دین نو دا دی وجنه دی چې الله رب العزت په خپل ویلي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نو دا د ټولو نه کامل دین هغه دین محمدي دی. بیا دا دین چې دی نو د الله پاک په نسبت باندې پسندیده او خوښ دین دی. الله په خپل وایي رضیت لکم الاسلام دینا، ما ستاسو دپاره چې دی نو هغه دین اسلام هغه خوښ کړی دی، ما دله چې دی نو هغه چناو کړی دی. دینا ما سوا دا چې دی نو مونږ مانه وکړه چې دا چې نو مقبول دین دی. نو مقبول دا دی الله رب العزت د دې صورت چې دی نو هغه په دې سپارې په آخره کې دی نو الله پاک ارشاد دی چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، چا چې د الله نه ما سوا د دین اسلام نه ما سوا بل دین چې دی نو هغه طلب کړلو فلن یقبل، هرگز به دا د دې سړي نه قبول نشي. نو مقبول دین هغه هم دین محمد دی. نو وس ان الدین عند الله د الله په نسبانه خوښ دین، مقبول دین، کامل دین هغه دین اسلام دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی. بیا دغه نه وروسته چې کم دغه مذهبونه او مسلکونه ویل کېږي نو دا فروعي په دا باندې دقیق ویل کېږي. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اختلاف نو کړي هغه کسان چې هغوی ته کتاب مگر هغه کسان چې هغوی ته کتاب ورکړی شو مگر کله کړو ما جاءهم العلم چې کله د هغوی ته علم او پوهه راله. نو اختلاف د هغوی د پوهې نه وروسته کړو او پوهې نه وروسته اختلاف کول دا د ضد چې دی نو علامت دی. او دې نه مخکې مونږ د دې اهل کتابو قصه ویلو، په هغې کې مونږ ویلو چې یهود دا څنګه چې الله پاک دوی له مالی قوت او طاقت ورکړو دغه شان دوی کې د ضد ماده هم ډېره زیاته وه. نو دوی دغه شانتي په دغه دین کې دی نو هغه دوی اختلاف وکړلو سره د علم او علم باوجود د کم کار وکړی شي نو هغې ته ضد ویلی کېږي. ځکه خلک وایي چې اوس سړی نو هغه ناپوهه پوهه کېږي، خو پوهه چې دی نو هغه نه پوهه کېږي.
او دا دنیا مشاهده او تجربه ده. کم سړی چې ناپوهی تر هغه ته یو خبره یو مسله ووایه د هغه توبه وباسي هغه واپس کېږي. خو چې کم پوهی پوها کس ته تو چې نو هغه بارها پیرې ووایه خو هغه به پاک خپله باندې ولاړي. نو پوهه بني آدم دا نه پوهېږي او دې بیا کم دین اسلام خلاف کار کوي نو دا صرف او صرف ضد چې دی نو هغوی. نو ځکه الله وایي دوی اختلاف نه کړی الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم د ضد په وجه باندې چې په خپل منځ کې. تفسیر خازن کې چې نو هغې لیکلی دی وایي چې کله حضرت موسی علیه السلام وفات کېدلو نو موسی علیه السلام چې نو 80 تنه کسان د بني اسرائیل چې نو برګزیده مشران غټ کسان راغوښتل. د هغوی ته حضرت موسی علیه السلام په امانت کې تورات ورکړو او دې ته وصیت وکړو چې تاسو به دې متعلق چلیږئ او په هغوی باندې امیر او خلیفه هغه چې نو یوشع بن نون علیه السلام شو چې بیا ورته الله رب العزت نو پیغمبري ورکړه. اولنې قرن دویم دریم درې قرنه پورې درې زمانو پورې درېو صدو پورې د هغوی په دقه باندې چې نو هغه قایم او چلیدل برابر. بیا د دغې نه وروستو دی په آپس کې چې نو هغه توړ پوړ او اختلافات چې نو هغه شروع کړو. نو بعضې حضرات وایي چې دلته نو دې نه مراد هغه اختلاف د دی دی. نو ځکه الله وایي وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب. څوک چې انکار وکړي د الله پاک د آیاتونو نو بېشکه الله رب العزت نو زر حساب اخیستونکی دی. اوس څنګه زر نو کله چې حساب الله رب العزت اخلي نو د حساب اخیستل د اولین نه واخله آخرینه پورې د دنیا د وړاندنۍ ورځې نه واله د قیامت د سبا پورې دا دومره انسانان او پیریان به د دې ټولو حساب به چې نو هغه د زوال نه مخکې په نیمه ورځ کې نو هغه وشي. نو ځکه وایي الله رب العزت چې نو هغه سریع الحساب دی. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. کله چې الله وی ان الدین عند الله الاسلام دین اسلام معتبر هغه دی چې کوم د الله پیغمبر له الله پاک ورکړی دی نو دا دین چې دی نو مقبول دی دا معتبر دی دا خوښ دین دی. نو د مدینې کې چې کم یهود پاتې کېدل نو دوی وی زمونږ دا دین مونږ ته چې دا کم یهودیت یا نصرانیت نسبت کېږي نو دا مونږ ته زمونږ د قبیلې په وجه کېږي. زمونږ هغه دین هغه هم دین اسلام دی او هغه هم حق او سچ دی. نو الله جل جلاله وی تو ته وایه پیغمبره چې تو ورته دا وایه اسلمت وجهي لله ومن اتبعن ما غاړه ښودلې د الله ته او څوک چې زما تابعداري کوي دی به هم الله ته غاړه ږدي د الله حکمونه چې نو هغه به مني. قل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم آیا تاسو هم دغه شانتي الله پاک ته غاړه ایښودلې ده؟ تاسو داسې الله پاک ته چې دی نو غاړه ږدئ نو دوی خود نه کوي. فإن اسلموا فقد اهتدوا که دوی غاړه کېښودله الله هر یو حکم چې دی نو هغه ومنو په هدایت شول. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. نو بیا یهودو هم اعراض وکړو او دغه شان چې نو نصارا د دواړو هم اعراض وکړو. الله رب العزت وی فإنما عليك البلاغ ستا باندې صرف رسول دی. رسول دا ستا کار دی دعوت دا ستا کار دی منل او نه منل دا زما کار دی. هدایت دا د الله رب العزت په لاس کې دی. مخکې مونږ ویلو هدایت دوه قسمونه دي یو چې نو هغه اراءة الطریق لاره ښودل دی او یو اصال الی المطلوب دی مقصود ته سړی چې نو هغه رسول. نو اراءة الطریق لاره ښودل دا پیغمبر چې نو هغه ذمه اصال الی المطلوب دا الله کوي. ځکه الله رب العزت چې نو هغه د ابو طالب صاحب په دا باندې حضور علیه السلام چې کله غمجنو الله دا آیات راولېږو انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء والله بصیر بالعباد. الله چې نو ښه ګوري بندګانو ته. ان الذین بېشکه کسان یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر حق کسان چې د هغوی نو کفر کوي د الله پاک په آیاتونو سره او قتل پیغمبرانو لره په ناحقه. تفسیر معرف القرآن کې دغه شانت چې نو هغه د خازن کې او دغه شانت تفسیر ذخیرة الجنان کې تفسیر روح المعانی کې د ټولو کې چې نو هغه ذکر کړی د حضرت عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ روایت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په تشریح کې فرمایلو چې د بنی اسرائیل یو علاقه او په هغه علاقې کې چې نو هغه 43 چې نو هغه قبیلې وي او هر قبیله ته جدا جدا پیغمبر الله رب العزت را لګلو. مخکې به د هر قبیله د هر کلی د هغې به جدا پیغمبرو. نو دغه پیغمبرانو دوی تواضع او نصیحت کولو
نو دی هغه پیغمبران چې نو په یوه ورځ کې هغه 43 پیغمبران چې نو علیهم الصلاۃ والسلام هغه شهیدان کړل د دې د معیت د دې د مرستې لپاره د هغوی صحابه حواریین 170 چې نو هغه کسان راغلل چې دوی دغه کار نه منع کول چې دا د الله پیغمبران دي دا پاک مخلوق دی تاسو چې نو هغه دوی تاسو د خېګړې خبره کوي ولی قتلوي نو دوی ولګېدل هغه 170 کسان چې نو هغه وسره هم شهیدان کړل نو ځکه الله وی ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق او هغه قتلي انبياء عليهم الصلاه والسلام بغیر حق پناه حق ځکه چې په حق سره درې قسمه چې نو هغه قتل په درې وخت کې د انسان قتل جایز دی نمبر 1 چې کله انسان چې نو هغه شادي شوی او د دنه زنا وشي نو د رجم په صورت کې دا سړی قتلول شي نمبر 2 چې کله دغه انسان الیاذ بالله د دین اسلام نه مرتد شي نو 3 ورځې بدله مهلت ورکول شي د شبهات بل کول شي کدا نه نو دی بیا قتلول شي نمبر 3 کله چې یو مسلمان ولګي او جانبوج کر بل مسلمان چې نو هغه قتل کی نو دغه کس چې نو هغه قتلول نو په دې درې طریقې سره مسلمان قتل جایز دی دینه ما سوا جایز نه دی او انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام د دې درې وړو کارونو نه پاک او منزه دي نو ځکه الله رب العزت وی ويقتلون النبيين بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او هغه کسانی وسره نه هغه قتل کړل چې چا به دوی ته حکم کولو په انصاف سره فبشرهم بعذاب الیم نو دوی ته زیر ورکړي نو په عذاب درناک سره او زیر خو نو هغه د خې خبرې د پاره وي د خوشحالي په موقع باندې د انعام په صورت کې نو هغه ورکول کېږي اوس دلته خو عذاب الیم دی والله پاک وی فبشرهم دلته بشارت په معنی د خبر دی یا بعضی حضرات مفسرین فرمایي چې دا استهزاء دی لکه که بعضی وخت کې اکثر خلکونه یو غلطي یو دغه وشي نو مشر ورته مبارک شه یو پیر بیا وک ډیر خونی وکړو نو داغه مقصد دا نه چې واقعي د کار خون کړي یا د مبارکي کاری خدا ته استهزاء وي یعنی تاسو سره دا کار لایق وو نو ځکه الله رب العزت دې ته هم دغه شانتي د دې په دغه ندامت په تور باندې وي فبشرهم بعذاب الیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا دغه کسانو ضایع کړل خپل عملونه په ژوند د دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې یعنی دوی چې کم دغه وخت پورې کم ایمان دین اسلام باندې ولو س اعمال صالحه کړي خو چې کله د دې قبیح کارونو ارتکاب وکړو هغه ټول اعمال چې نو هغه ضایع شول و ما لهم من ناصرین په ورځ د قیامت د دوی لپاره وسوک مددگار نه دسه بیا څوک نه چې دوی د الله جل جلاله د پکړ نه چې نو هغه خلاص کړي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ان الدین بیشک دین اسلام یعنی خوخ دین عند الله پنځ د الله باندې الاسلام اسلام دی و مختلف الذين او اختلاف نو کړای کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شو هغه ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ورست داغنه چې راغله واغې ته علم پوا بغيا بینهم د زید په وجه په خپل منځ کې و مې یکفر بیاات الله او څوک چې انکار وکړي د الله د آیاتونو فإن الله نو پس بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب اغستن کې ده زر حساب کون کې ده فإن حاجوک پس کړي چې جګړه کوي دوی تاسو را فقل نو اوای ورته اسلمت وجهیا سپارلې دې ما خپل مخول الله الله تا ومن اتبعن او هر هغه چا چې څوک زما پیروي کوي وقل للذین اوای هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شو هغه ته کتاب والامیین او امیانو ته اسلمتم آیا اسلام راوړی تاسو فإن اسلموا پس کچری اسلام راوړو هغه فقط اهتدوا نو بشک هغه هدایت بیا اومندو و ان تولوا او کچری رو گردانی وکړه مخې واړولو فإنما عليك البلاغ بس بشک دې پتا باندې رسولو والله الله پاک بصیر چنه نو خګور بالعباد بندگانو ته ان الذين يقيننا کسان يكفرون بآيات الله چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين او قتلوي چې نو پیغمبران بغیر حق پناه حق باندې ويقتلون الذين او قتلوي چې نو هغه کسان یامرون چې حکم کوي غوښته بالقسط په انصاف سره من الناس لخلقنا فبشرهم فزير ورکړه غوښته بعذاب الیم د عذاب درناک اولئک الذين هم دا کسان دي حبطت اعمالهم چې زایش ول عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې ول اخره او په آخرت کې وما لهم او نبوي دوی د پاره من ناصرین څوک مددگار